نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده یو یې دوی او یو هغه دواړه مړه دي وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم خو د قوم یې څوک پیدا نه شو په رسول الله مبارک به ډېر قدر کوو بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیه السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولیږه حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري د تلې مغازات بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومتر لري یوه علاقه راځي بنو سعد ورته وایي بیا بنو سعد کې لار تلې ده داسې غرونو کې یو لار تلې ده نو چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بیبي حلیمې کور اوس خو کور نشته دی د کوټو نښې شته کوټې دي چتونه پرې نشته دی داسې دوه درې ګزه د دې د ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی وایي دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي اپریشن د سینې شوی نو بیبي حلیمه وایي چې موږ د طایف ښځې لاړو مکې ته دا به بانډو دا ښځې به دی رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لېږله بانډو ته به لېږله رواج و بس دې دپاره به یې لېږله چې د بانډو ابو هوا خشتۍ دی به ښکلې لوي شي د بانډو عربي خشتۍ ژبه صفای ژبه به م زده کړي بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وایي ماشومان نو فضا ابو هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون نو حضرت حلیمه وایي وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته یو را سره خر یو را سره اوښه وه نو وی موږ ډېر زیات غریبانانو وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل خوب به وله نه ورته او زما اوښه کې پی به نو زما سینه کې به م پی نو ډېر غربت و نو موږ رالو چې دکه چېرته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو پیسې به دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو ما ته میلو نه شو وی د نبي علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پرې رالې خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلاو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی دا یو ملغلره یتیم دی وی چې دا ماشوم ما نبی علیه السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولانځې د پیو ډکه شوه او چې دې ما خپلې سینې ته واچو وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشو زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شړل او قدم به یې ناغېسته هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما ته خاوند وی چې حلیمې یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه یو مبارک شخصیت ترې راغشتی دی ما ورته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره ده همدغسې ده دا وی ما ته ملګرو وی چې حلیمې او ما هغه زړه وخرېده که بله دی راغېستې مې هماغه ده وی چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوته مکې بنو سعد ته ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره و دومره چې په ړومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابه یې نه راښکه ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي او خلک حیرانو زما څاروي څاربه شو ما له خدای رزق راکړه زه مالداره شم ډوډۍ پیدا شوه
سینه کې پی پیدا شو، اوخه کې پی پیدا شو، او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې. نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشئ د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره. تاسو کوم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول، بیا به هم د خلکو نار راتلل، زما به ماړه راتلل. ما وې دا د څارو کار نه دی، دا د ځای کار نه دی، دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی، دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده. نو زه یو ځل لاړم میلې له، وی رسول الله مبارک دغې وخت قدم اغشتی دی، نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له. وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي. وی دا نبي علیه السلام ته یې وکتل او وی رامنډه یې کړې او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه. وی خلکه دا ماشوم ملکې ګورې دا به ستاسو تبع ذریعه ګرځي، ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي، دا ماشوم ملکې. وی ما زر نبی علیه السلام راوچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي، زما بچي ته خو څوک رانږدې شي، زما بچي ته خو څوک رانږدې شي. وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی، ما یو پادری راغی، نو ما ته وی چې د څه نوم دی؟ نجومیو که پادریو؟ ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا ستا څه دی؟ مې زما بچی دی. ستا څه نوم دی؟ ما وی حلیمه. د پلار یې څه نوم دی؟ نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست. وی ما ته وایي که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې آمنه وي، اوس مې وجه خو ته وایې چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې راته بدل واغېسته، نو شک کې دې واچولم. مې ولې دې وجه؟ وی دا که لوی شو که نه چې دا کم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کمې نښې وینم، دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه وګرځي. ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي هته نشي بندولی. 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمې کره تیر کړ. 2 کاله پسې راوست مور نه، چې مور نه یې راوسته. حلیمې مې په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نړۍ کېږي، ځان سره یې واپس بوځم. خو قانون به دا و چې 2 کاله به یې پی ورکول، زیات پی نه ورکول. وی چې رامې وسو اتفاق دا و چې په مکه کې وبا وه، ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به. نو ما د رسول الله مبارک مور ته وویل چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم 1 کال 2 نور مړه، وبا د ماشوم نقصاني نه شي، او واپس یې بوځه. نو یې واپس مې بوځه. نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی. زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته، یو د روژې میاشت وه او سخته ګرمي وه، داسې نور شغلې والې. نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې. نو ملګرو ته مې راشه وګورئ، ملګري خو ناست دي، هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده. په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي، او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست یو نو کاڼي هم یخ دي، هوا هم یخه ده، د نور د ګرمۍ نه هم ګورې نه یو خبر. ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه. نو یو موقع کې داسې پېښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره، ګډې چیلې سره ول. دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې، اله مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ کو. بچي ولې؟ وی بس کسان رالل او وینې او چاړې ورپسې راویستې، اله مورې. حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پېښ شو. چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی، وجود یې داسې رپېږي.
وی زه خو پوه شوم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړم یو دوه کسان راغله وی یو کس پکې بل ته وی چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وی چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی زه یې روچت کړمه وی چې روچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وی چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسه او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه غیره وویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ترې وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیه السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی اوبه د زمزم وي دې نه علما دا معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وی زما زړه صفا که او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای که او لاس یې پراخ که نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم وی ډېر ویرېدم یاره دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړی اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وی ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راولي مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه وی چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی ډېرې دایي مور مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقیع مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښو مې دا د حضرت حلیمې قبر په مدینه شریفه کې او مبارکه بیبي وه خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشوموالې خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی ډېر زیات احترام به کوم رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات وینځې او غلامان گرفتار شو نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي نو جعرانه کې وله تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان وینځې په هغې کې دیره کړې نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم زما خور څه کم ده ما خور خو نشته زه خو د مور او پلار نه یو پی دی وی نیم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایئ وی تاسو یې راولئ نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته وی ستا څه نوم دی وی زما وی ته زما خور یې وی یو وی زما کوم ځای خور یې وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي
تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې، تا زما د مور پی نه دي څکلې، او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پرته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ ټیک شو، دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پی څکلې دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه، وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې، نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور، زما د رضاعي مور لور ده، داسې به وکړو، دا به مزاده کړو، او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد کړو. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک ازاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و، الله ولا فیصله کړې وه دا، نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، ز محمد صلی الله علیه وسلم، و انا احمد، ز احمد میں، ز بشیر میں زیر ورکون کے، ز نذیر میں یرون کے میں، ز ماحی میں کفر بخدای د ما په برکت ختم کی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، موږ ته دنیا ته لېږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی حق به وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی نه، ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، نه دی راغلی. نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دے، گواہ دے سوکتے محمد و امته صلی اللہ، محمد و امت زما گواہ دے. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گویو کہ او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے، نو قوم بے دے دروغجن تاو گورا دوی کم زیو چې دی ګوی کوي. نو الله به تاسو نه تپوس وکړي چې تاسو ګوی کوئ، تاسو نوح علیه السلام زمانه کې وی؟ موږ وایو نه الله، موږ خو هغه زمانه کې نو، خو تا په قرآن کې ویلي دي، موږ په هغه وجه ګوی ورکوو. تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام قوم ته دین رسول دی، او بیا به پیغمبر په خپل قوم ګوی کوي، الا هل بلغت ما دین رسول دی. دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی. مبشرن زیر ورکی مسلمان تا دا جنت، او یرئی کافر یرون کے دے دا جہنم او دا عذابنا، دا کافر خود مسلمان کی. بہر کیف سب باقی وصلو خبری دے ببیل جمعہ کی در تا بیان کما. اللہ پاک تے منگ ٹول دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم روان. رب العالمین منگ دا رسول اللہ مبارک سر پا آخرت کے مر گرے، اللہ پا قبر کے جون کی دنیا و پا آخر کم دا نبی علیہ السلام مبارک دن نصیب وگرزو. خدای دا رسول اللہ مبارک دا حولاس مبارک دا حوض کوثر و بم نصیب کی. خدای دا غید جنڈی لاندے میانت تبوت لے. اللہ مونگ دا فتنون و ساتے، دا فتنون و ساتے، دا مصیبتون و ساتے، دا رنزون و ساتے. دا مونگا دیتے کہ نصر اللہ جی صاحب دی بیمار دے